اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د یوسف علیہ السلام واقعہ شروع ده. کله چې بیبي د یوسف علیہ السلام نه مطالبه وکړه د نفس ده، نو یوسف علیہ السلام یو دم منډه کړه، اراده یې وه د وتلو د کور نه. یو د بل نه سره مخکې کېدل په دروازه کې. دغې بیبي د یوسف علیہ السلام قمیص وشکولو د شاده طرف نه دی خپلو کې منډې وهلې. دی بیبي ټولې دروازې بندې کړې وې، خو چې یوسف علیہ السلام په هره دروازه باندې وتلو نو دا بنده دروازه به ورته کولاو شوه. پس جوخت دې دروازې سره چې وکتل د ده خاوند ولاړ دی، نو زنانه خو اسم مکر باز وي. دې زنانو مکر وکړو، یو دم مخکې شوه، په جړا شوه، ویرېده قتل د خاوند نه. ورته وایي څه د جزا د هغه چا چې څوک اراده وکړي ستا بیبي ته، خاوند ته وایي ده به د اراده وکړي څه د جزا. ورته وایي دا جزا یې د بس چې په جیل دې واچولی شي یا ورته سخت عذاب ورکړی شي. نو واستبق البابا د یو بل نه سره مخکې کېدل په دروازه کې. وقدت معنا یې شقت، وشکو دې زنانه زلیخی بیبي قمیصه، قمیص د یوسف علیہ السلام، من دبر معنا من خلف، د رست اړخ نه. والفیا ای وجد مندکړه دي دوانو سیدها سردار، یعنی خاوند دې زنانه لد الباب عند الباب، پنیز د دروازې. قالت نو ویل دغه بیبي خاوند ته ویرید د قتلنا ما جزاو نه د جزاوی من دغه چا اراده چې اراده وکړي بې اهلک په اهل ستا باندې سوءا د بده، یعنی فاحشتن د زنام، نه د جزا د دې الا مگر دادا ان یسجنا چې په جیل کې دی واچولی شي، او عذاب علیم یا عذاب په سخت یا سخت عذاب دی ورته ورکړی شي چې وهل دي. وی ده ما ته غلطه اراده وکړه، یوسف علیہ السلام ته اشاره وکړه او لاس یې راته واچوله، یکدم یې تانه ولګوله په یوسف علیہ السلام باندې. قال نو یوسف علیہ السلام ورته په جواب کې ویه هي راودتني، ده مطالبه کړې مانا عن نفسي په باره د نفس زما کې. وشهد گواهی وکړه، شاهد یو گواهی کوونکی، من اهلها د اهل د دې زنانانا. بادشاه هوښیارو دا خبره پټه کړه، زنانه انکار وکړ، نو د مطالبه کړې ده. یوسف علیہ السلام ورته وایي د مطالبه کړې ده مانا. اخره کې یوسف علیہ السلام ورته وایي دغلته یو ماشوم پروت دی، دغه ماشوم ته پته ده چې چا مطالبه کړې ده. بادشاہ ورته ویل دا خو خبرې نشي کولی. یوسف علیہ السلام ورته وی راولئ دا ماشوم ورته فیصله وکړه. نو بعضې مفسرین وایي چې وشهده گواهي وکړه، شاهد یو گواهي کوونکي، من اهلها اهل د دې نه، دې ماشوم ته اشاره ده. وایي بعضې وایي چې نه دا یو غټ سړی هوښیار سړی و، عجیبه فیصلې به یې کولې. هغه ورته مشوره ورکوي که قمیص د یوسف علیہ السلام شلیدلی وي مخکې طرف نه، نو دا زنانه رښتیا ده، د رښتیا ویلي دي او دا یوسف علیہ السلام ملامته دی. او که قمیص د یوسف علیہ السلام شلیدلی وي دا شا د اړخ نه، نو دا زنانه دروغجنه ده، یوسف علیہ السلام صادقه دی. نو شهید گواهی وکړه، شاهدون یو گواهی کوونکی، من اهلها اهل د دې زنانه رشته دارونه. ان کان کچری وی قمیصه، قمیص د یوسف علیہ السلام قد شلیدلی نشلولی شوی، من قبول منا من قدام د مخکې اړخ نه، فصدقت پس بیا رښتیا ویلي دي دې زنانه، وهو دا چې دی من الکاذبین. وان کان کچری وی قمیصه، قمیص د یوسف علیہ السلام قد شلولی شوی، یعنی شلیدلی وی، شلولی شوی وی، من دبور منا من خلف د رست اړخ نه، فکذبت منا پس دروغ ویلی دی بیا دې زنانه، وهو دا یوسف علیہ السلام چې دی من الصادقین، دی د رښتینو نه صادق دی بیا یوسف علیہ السلام.
فلما پس هر کله را چې ولیدل زوجها خاوند دی ولید خاوند دی بیبي بادشاہ یعنی عزیز مصر قمیصه قمیص یوسف علیه السلام ولیدلو قد چشلولی شوی دی من دبرن من خلف درست اړخنا قال نو ویل دی بادشاہ عزیز مصر انه یقینا دا کار چې کوم دی من کید کنه من مکر کنه د مکر او فریب ستانه دی ای بیبي ټول کارتا کې دی ان کید کنه یقینا فریب او چرستا سوچ کوم دی عظیم ډیر لوی دی زنانو ستاسو دا مکر چې دی ډیر لوی دی ډیر مکر باز یې یوسف معنا یا یوسف اے یوسف علیہ السلام یا ورته ویل هغه شاهد یا خاوند ورته وی یا یوسف اے یوسف علیہ السلام اعرض اعراضک عن هذا د دې خبرنا یعنی دا خبره چاته مکه زما اهل دی شرم را ته جوړ نه کی واستغفری بخنه غړې بیبي زلیخی بیبي ته وای دی بادشاہ ورته ویل یا یوسف علیہ السلام ورته وی واستغفری بخنه غړه دی خاوند خپل لذنب کی د ګناه خپل د پاره انکی یقینا تچی کنتی من الخاطئین د خطا کارانونا وقال نسوة نویل سزنانو گنگوسه خور شو دا پخاریه کی مصر کی دی زنانو خبری شروع کی وقال نسوة نویل سزنانو فی المدینة پخاریه کی دا مصر پخاریه کی امرات العزیز بیبی دا عزیز مصر تراودو مطالبه کړی دا فتاحه د خادم خپلنا د غلام خپلنا عن نفسه په باره د نفس داغه کې دا سلور زنانه یو هغه بیبي و چې بادشاہ ته داغه چا بیبي و چې بادشاہ ته شراب جوړولو بل داغه چا بیبي و سپرډن د جیل مشر چې و دریم نمبر داغه چا بیبي و چې د مطبخ لنګر مشر و داغي بیبي و یو بل داغه چا بیبي و چې په دواب باندې مقررو نویل ورته دی بیبیانو وقال نسوة نویل دی سزنانو فی المدینة پخاریه د مصر کی امرات العزیزی بیبی د عزیز مصر تراودو مطالبه کړی دا فتاحه د خادم خپلنا د غلام خپلنا عن نفسه په باره د نفس د کی دی بیبیانو ویلو قد شغفها پتاکی سرش لولې ده پرده د زړه د دی بیبي چاشلې ولې ده یوسف علیہ السلام قد شغفها منا پس په تاکید سره شلولې ده پرده د زړه د بیبي زړه د دی بیبي چاشلولې ده د یوسف علیہ السلام حبا د جهت د محبتنا د دې محبت په غالب شوه د دومره زړه ته نه نوته د زړه پرده ورته شلولې د نظر ته نه نوته د محبت حتى دخل حبه داخل شوه د محبت د شغاف قلبها د زړه پرده د زړه پرده ورته شلولې د داخل قلبها بیا زړه ته دن شوه دی نو ویل دی بیبانو ان یقینا مونږ لنراها خامخا ګورو مونږ دی بیبي لرا في ضلال منا في خطا فخطا مبين منا ظاهر فخكارك فخطا خكارك ګورم دلرا فلما پس هر کلا سمعت چې اوریدل دی بیبي بمکرهن منا بقولهن بغیبتهن خبرې د دې بیبيانو اورید د زنانو خبرې اورید چې ما پس خبرې کوي دا زنانا نو ارسلت ویلګل الیهن دی زنانو ته استاد ویلګلو چې دعوت ورته ورکی ملمانه کی ورته یعنی کوم چې دی پس خبرې کولې دی زلیخی بیبي پسې واعتدت او تیار ک دی لهن دی زنانو لره متکیان تکیاګانی وته تیار ک واعتت معنا واعطت طاسرا ورک ورته دی زلیخی بیبي کل واحد هر یو لره منهن د دی زنانو نه سی ورته ورکا سکینن چاړه ټولو ته چړې ورکی ها په هغه زمانه کې به دا رواجو نو دا میوې به کټ کولې یا دا غوښه وقالت نو ویل دی بیبي
یوسف علیہ السلام ته اخرجوز علیهن په دې زنانو باندې فلما پس هر کله رأینه چې ولید دې زنانو د یوسف علیہ السلام لرا اکبرنه ای اعظمنه ډېر لوی وګڼل یوسف علیہ السلام لرا د یوسف علیہ السلام په حسن کې مستغرق شو حیرت کې شو د وجه د حسن د دینا د مخ ته چې قتل د زینت ته چې قتل دا زړونه په ورغله وقطعنا پریکړه ایدیهن لاسونه خپل حیرت د وجنا د میوه په ځای د لاسونه کټ کړل او درد ورته موند نه شو په درد باندې بالکل پوه نه شو دا زنانه زړونه مشغول شو په حسن د یوسف علیہ السلام باندې بالکل پوه نه شو په درد باندې وقطعنا پریکړه ایدیهن لاسونه خپل وقلنا ویل دی زنانو دی بیبیانو حاشا لله حاشا لله حاشا لله اے حاشاه الله ساتل د دلر الله تبارک وتعالى د غلط کارنا مون خو اسې پدې ګمان کړو حاشا لله اے حاشاه الله ساتل د دلر الله تبارک وتعالى د غلط کارنا مون خو اسې پدې ګمان کولو غلطه ما هذا ندی دا یوسف علیہ السلام بشر ان هذا ندی دا الا مگر ملک فرشتہ دا کریم عزت مند دا خبره د ډیر د خایس د وجه نه وکړه خلک وی کنه سم فرشتہ د دومره خایسته ده قالت نویل دی بیبی زلیخی بیبی دی زنانو تا فذالکن ای فهذا هو پس داد اغا الذي اغا لمتننی چې تاسو ملامتیا چول په ما باندې فيه په بار د دغه کې په بار د دغه کې دا غ انسان دی وګوره چې د دې په محبت کې تاسو ملامت کوي ولقد خامخ په تاکید سره راوتو مطالبه کړي و ما عن نفسه په بار د نفس د دکی فاستعصم پس ځان وساتل دی یعنی فمتنع پس منع راوړه دی د ملامت نه دی اوس خو تاسو را باندې سم خبر شوی ولئن لم يفعل کچریونه کړو دی ما هو کار امره چې امر کوم زدتا دا چې سم مطالبه کوم دای پوره نکړم تاسو خو سم را باندې خبر شوی لا يسجنن نخمخ په تاکید په جیل بکړی شي دا یوسف علی السلام ولا يكونن من الصاغرين او شیبه د الصاغرين ذلیلون خوارانون قال نو یوسف علی السلام رب دعاک عاجزک ربي یا رب ای رب زما السجن جیل چې کوم دی حب ډیر محبوب دی ماته ډیر غوره دی ماته الی ما لرا مما دا غسن يدعونني چې بلی ما دا خلق الیه یغیت دا خلق چې کوم کارته ما بلی غینه دا جیل غوره دی ماته و الا تصرف او کچره وانه ته الها عني زمانہ کیدهن مکر و فریب د دې زنانو اصبو گینی میلان بوکړم الیهن دی زنانو لرا واکن او زبشم من الجاهلین د ناپوه خلقنا الها سوال درته کوم جیل ته می بوزه خودی غضب نه مخلاص کا فاستجاب یا جابا پس قبول کا له دلر دعاءه دعا د ربه رب د دعای قبول کړه فصرف پس وایړلو عنه د دینا کیدهن مکر د زنانو اتنواړو انه یقینا د بری تعالی چې دی هو السميع دی اوریدون کې دی لدعائه دعا د العلیم په بمکرهن په مکر د زنانو باندې ثم بیا بدا ظهر خکارشو لهم دی لرا چاله دی بادشاہ لرا او ملګرو د دی لرا یو مصلحت خکارشه یو رايه مشوره من بعد ما رست داغینا راو الآیات چې اولیدل دی دلائل یعنی علامات اولیدل په براءت د یوسف علیہ السلام چې بری دی علامات چې لیدل د قمیصو وغیره دی مشوم خبرې وکړي او د زنانو لاسونه کټکل پوه شو چې یوسف علیہ السلام ملامت نه دی دی ویل اسیم دی ملامت نه دی راسي دا ګونګوسه خور دی په خاریه کې چې اوس سټیم د پاره د یوسف علیہ السلام په جیل کو بس دا خبره به ختم شي نو په دې باندې مصلحت ښکارا شو بادشاہ ملګرو ته لا يسجننه خامخ په تاکید دی جیل تواچي دا بادشاہ ملګری دی یوسف علیہ السلام لرا حتی حین تر یو ټیم پورې سکلونو پورې
تر څو چې د خلکو د خولې بندې شي